شلاتی په اوږدو باندې شلاتی په پلنو باندې سپورټي جوړیږي. وای هیره چې دا تلی شي نو شاته او بله ډبه ږدو. موږ ته لږه اراده ده چې یاره د 8 درجو ماشومان چې لرې ځي نو هغه به لرې تلو ته حاجت نه وي. په دې ځای باندې ویج او لیپټاپ وغیره چې کوم د دغه سنډه پټی خره نو په دې کې موږ وینا څومره ښار دی د مکې ښکلې ښکلې د بازار د مدینې ښکلې ونو ښکلې د بازار د مدینې ښکلې. الرحمن الرحیم. شروع کوم بربي الجلال چې بخښونکی مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو زموږ د پښتون قام زموږ د پښتانه خلک دی په دین اسلام باندې مین خلک دی. زه راغلم دلته کې یو مدرسه ده په هغې مې تاسو په دې ویډیو کې وکتو چې کار پرې روان دی. په هغې کې نیمګړتیا داسې ده چې هغې کې نیمګړتیا ډېره زیاته ده. دې کې تعمیر ضرورت دی او په دې وخت کې موږ سره چې کوم دی دې امیر صاحب ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د طرف نه چې نن ستاسو زه شکریا ادا کوم چې تاسو راپېښه وکړه او زموږ نه د مدرسې په حواله باندې معلومات کوئ. نو دا مدرسه چې نن موږ د صدیقیه په نوم باندې به رجسټر کوو او فلحال چې نن دا د معروف خان باچا دی موږ ته ځای وقف کړلی چې شیرین خان باچا چې نن تر زامن دي او دا رونه دي او هغه موږ ته ځای وقف کړلی. دا شلاتي په اوږدو باندې شلاتي په پلنو باندې ځای دی اور دلته 120 فوټ جوړیږي. موږ لاندې یوه ډبه هیره چې دا تلی شي نو شاته او بله ډبه ږدو. موږ ته لږه برانډه او یوه کمره چې همدنو په لینډ باندې میلاو شي 15 کمرې. بیا د دې شاته چې همدنو بره چې پیلرې وخېږي د بره به بیا چې همدنو مخې ته کمرې راشي مخې ته به یې ډاک راشي نورې کمرې به راشي. نو موږ ته به دا لوی ځای میلاو شي او دلته زموږ اراده ده چې یاره د 8 درجو ماشومان چې لرې ځي نو هغه به لرې تلو ته حاجت نه وي. په دې ځای باندې به 8 درجې مکمل کوي او سره به چې همدنو د 8م د اسکول پروګرام دی او سره انګلیش لینګویج او لیپټاپ وغیره چې کوم دغه نو هغه چې دی پروګرام به ورته دلته انشاءالله ښیو. څه حساب دی دا چانده ټولو کلیوال دا 3 کلي دي ریجبانډ سنډه پټی خره نو په دې کې موږ ویناګانې کړلې او دا د ټولو په تعاون سره چې همدنو موږ شروع کړلی. انشاءالله ټول خلک راځي او لږ لږ کسان راځي کار روزګار پکې کوي او د اوسه پورې په دې کې ډېر کار وشو. دا تقریبا میاشت وشوه چې موږ کار شروع کړلی. په دې کې کوم دی دا څه ورته وي دا چې تاسو ته پته شته په دې باندې څومره خرچه ده تقریبا انجینر تپوس مو بس کړلی دې باندې هم موږ معلومات کړلي تقریبا کروڑو روپو پورې خرچه ده خو دا ټایم طلب خبره ده چې لا لږ لږ کار کېږي نو انشاءالله دا خلک تعاون کوي نو هغه د مزدورانو پیسې پکې راځي. څه خلک فی سبیل الله راځي خپل وخت لګوي او تعاون کوي. په دې کې یو تاسو خپل نمبر مو سره شریک کړئ 0345 90 14 385 دا زما نمبر دی. په دې باندې اکاونټ شته. دی امیر صاحب دا نمبر چې کوم دی تاسو سره په سکرین باندې چلیږي. څوک هم امداد وغواړي امیر صاحب سره رابطه وکړئ. راتلی هم شي دا دی تاسو وینئ او د مدرسې او جوماتونو داسې ځای نه چې په دې کې غاړې راځي نو شی ته هم غاړې راځي او که شنګړۍ کنډو ته راځي نو دا غځې نه هم غاړې راځي او دلته که ریجبانډ ته راځي نو ریجبانډ کې یې ځکه ته سنډې پټې پورې چې همدنو دغه راغلی سړک راغلی هغې باندې په اسانۍ باندې راته کېږي. څوک د سیمټ او سریا تعاون کوي نو یار هغه په اسانۍ باندې را رسېدی شي. او تاسو د امیر صاحب دا خبرې واورېدې څوک هم راتلی شي دلته کې مدرسې حالت په خپل هم کتلی شي کار پرې روان دی او د سکرین باندې مې نمبر چلیږي رابطه هم کولی شئ. او د مدرسې او جوماتونو داسې ځای نه چې په دې کې د مدرسې چې کوم ده په دې کې د ماشومانو چې کوم دی ښه تربیت کېږي او دې لپاره زموږ د امیران مفتیان صاحبان چې کوم دي هغو ډېره هلې ځلې کوي چې آیا زموږ د ماشومانو نه او عالمان مفتیان صاحبان جوړ شي زموږ د معاشرې لپاره او د بلې بارکې پورې اجازه غواړو د الله په امان.